دا لس فوټه کته کوشي دي دا کته جوور لس فوټه کوشي دي کدو بل آبادی بیا نه مطمئن یې کنه خوشاله ډېر تا وینم داسې خوشاله لکه خدای یقین کوي په خدای پاک ابۍ عاجزه په خپله لګیا ده په دې بوډۍ تنه باندې ډېره ضعیف هم ده خو دا لګیا ده او دا بلاکونه چې دي دا راوړي تقریبا د څومره بلاک څومره خوري بلاک دا خوري 1200 په دې کې سعودي نه یو کس 15000 روپۍ را لېږلي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دې وخت کې خو زه بغیر د کیمرامین نه یم بهرحال خو ضرورت داسې و چې زما سره په بایک باندې صرف د یو کس دی او ما ځان سره یو ډېر ضروري انسان راوستی دی نو د هغې په وجه باندې کیمرامین راوستو ته چې دی نو ضرورت رانغی زه انتهایي خوشحاله یم او خوشحالۍ خبر دا ده چې زه دا اوس کوم ځای کې ولاړ یم نو لږ وخت مخکې ما کې د خیال کړی تاسو سره یو پروګرام شیر کړی و د مارتون د منګا کنډو او هغه بابا چې کوم کور کې پاتې کېده په هغې کې بیا موږ یو پروګرام ریکارډ کړه هغه موږ تاسو ته کېښوده او شکر الحمدلله په دې خبره زما ډېر زیات خوشحاله یم او فخر کوم چې هغه د چکېسر خلک وو که هغه د مارتون خلک وو که هغه زموږ د پورن خلک دی یا که د بار مسافر دي ټولو په هغه پروګرام باندې چې دی زړه دردېدلی او بابا سره یې کوآپریشن کړی دی او لګیا دي لاکۍ هم او الحمدلله خوشحالۍ خبر دا ده انتهایي خوشحاله یم چې هغه بابا له باقاعده طور باندې چې دی نو په کور باندې کار روان شوی دی او کار چې دی هغه جاري دی کار ته هم ښیم چې یاره کار څومره وشو څومره پاتې دی څه حساب کتاب روان دی څه نه دی روان او د بابا صورتحال هم د خیم بابا هم ډېر خوشحاله دی چې اوس رالم نو کله چې په دویم ځل راغلی وم هغه پیسې چې موږ ورکړې وې نو بابا نه وم پېژندلی خو چې اوس رالم اوس یې وپېژندم او داسې راته رغاړه شو که نه چې زه تاسو ته نه شم ویلی چې بابا زما نه څنګه چاپېره شوی و سترګو کې اوښکې رالې ډېر زیات خوشحاله و نو زه تاسو سره یو ځل بیا دا شیر کوم انشاءالله تعالی او بیا موږ ستاسو د مدد چې دی هغه دې وخت کې بیا یو ځل بیا په امید یو په انتظار به یو ځکه چې کار موږ روان کړی دی تاسو به هیلپ کوئ مدد به کوئ چې دا کار سر ته ورسوو د خیره سره او بابا د دغه قبر نه راوباسو او په خپل کور کې چې ماشومان یې دي ډېر واړه واړه راځئ را سره پروګرام وګورئ اوس ماشاءالله تاسو کتلی شئ هغه کته د بابا هغه زوړ کور دی په دې باندې خو ما تفصیل سره تاسو سره پروګرامونه نشر کړي دي او الحمدلله دا شاته د 2 لک ځای په دې کې دغه کار چې دی دا روان دی د خیره سره تاسو کتلی شئ او د هغې پیلري هم شوي دي سیخ هم ښه مناسب چې دی نو په هغې کې ولګېد اوس لږې به نور پروت دی او دا دا کرش مشین هغه چاکی ده اوس موږ د اختر پر ورځ چې راغلو نو زموږ مارتون کې هلته زما د زوی خراب نه وه نو زما د خورزي ټلیفون وکړو چې ماما کوم ځای کې نو ما ته په بونیر کې د کرا لاهور کې که کډونو کې کانډۍ کې ما موږ دلته راغلو دوه حالاتو کاته نو د هغې ډېره پریشانه وه پلار یې په کټ کې پروت و نو د لورې را دا خبره وکړه چې ماما نو ما ها وایي چې د خوراک کرم څه شی نشته زما زوی و احمد فاروق نوم دی او زه ومه موږ چې راغلو دلته نو هغه موږ مشوره وکړه نو موږ اول د دې کار بنیاد دا دی چې د دې کرش مشین په کار دی کرش یو وی چې ما ورته ویل راغلی ما بابا ځای نه راکړه بل وي زه راغلی بابا ځای نه راکړه ما ځای په موږ دی خدای به یې کوي بیا موږ دلته بر لاړو زما یو خوری دی فضل مولا نوم یې دی هغه له موږ مشین ورکړی هغه نه هغوی ما سره مشین نشي ما تا سره نه ما سره کډونو کې مشین دی خو دا راوړی راته ګران دی نو بیا مشین موږ راوړه دلته ولګو هغه یو دا اوس تاسو کډون نه راوړلی نه دا دلته ما بیا بل کس ته راوستې دلته یې پیدا کړو او دا مطلب دا دی چې دا څونه کرش ویستی دی دا تاسو په دې باندې وویسته دې باندې وویسته دا به نور وباسو دا به نور وباسئ دا ګټه مټه خو ماشاءالله دلته خپله ده که نه خپله ده دا موږ دې د سره دا خبره وکړه چې تاسو به د ده نه د کرش پیسو مطالبه نه کوئ دا به انشاءالله موږ الله پاک به پیدا کوي زبردست 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 تاسو ګوره ستاسو اصل کې امتحان ګوره ستاسو شروع شوی دی نو بیا دلته کې یو کس و مارتون ته موږ لاړو دا ډي پي سیانې مې پي سیانې دا وشوې بیا زما خوری راغی سره موږ خبره وکړه چې دا کار به ته کوې نو هغه وایي انشاءالله زه به کوم تاسو راشئ موږ له لږ د دې کور لږ چکر راکړئ د کتون کې به هم وګوري دا ډي پي سیانې موږ کړي کته دا 10 فوټه کته کوشي دي دا کته جوور 10 فوټه کوشي دي کدو بل آبادی بیا کوي دا واړو له خدای زندگی ورکړي زبردست نو دا به بیا کته تش کې به بیا بل آبادی مخکې شه په دې مین گیټ باندې موږ دنده کوي کور ته چې کتون کې وګوري د خیره سره بابا دا ناست دی بابا سره به اخر کې 2-3 خبرې کوو سیخ میخ دا پروت دی ماشاءالله کار روان دی دا د دې مین گیټ شو که نه دا د دې مین گیټ دی انشاءالله دا په دې به داسې رادنده کېږو زبردست ښه نو بیا موږ رالو هغه ورځې دا ځای هوار کړه موږ ګاډی مې وکړه دغه ځای نه کډونو نه
په 4000 روپۍ خو هغه 5000 غوښتي بیا ما 4500 روپۍ ورکړلې بیا انګولې ماشاءالله الحمدلله هغه ځای نه راوړ زما په موټر سایکل من شاهد زاده زبردست نو بیا موږ دا رالو دا دغه وکړو بیا د ډیپیسیانو پسې ابو راغلو د ډیپیسیانو وکړې پرون دا بیا دغه اوس څو کمرې راشي د خیر د سره ان شاء الله 3 کمرې دي ته کې به 3 کمرې راشي 3 کمرې یو کمره دا ده یو دغه ده یو دا یو سیټ دا به برانډه راشي دا مونږ چې ولاړ دا برانډه راشي ویل ډن ها دلته زندگی له خدای ورکړه ته ځان له برچ خانه جوړه کړي زبردست استاد دا وایا کنه کلی پاک او صفا خبره کو چې تقریبا خرچه خو به کافي شوی کنه پای کې به زما یقین نه درغله چې ټول نقد ادا شي خو قرض بم راوختی په دې کې د دې کرش دا خو په ما دي ان شاء الله بچیان به ګټي راکې بم به ورکو حاجی او دا د کې سیخه ته مله چاغسته دی یو ها او دا ورځي یو ته مله سیخه د دې جنای خپل پیسې وي دا کوم مشر ټبر چې وا هغه پیسې هغه راول هغه کې یو شپږ مله سیخه غسته دي نور ما ته پته نه لګیدل خو بهر نه یو شل بوري سیمټ چاغسته دي زبردست اته بوري سیمټ په تقریبا اته مله سیخ راغله حاجی دم چاغسته دي او دا کار نو ست دي مزدور کس پیسې چې دي نو 55000 500 روپۍ داغه پوری نو هغه سره دا خبره کړله هغه وی چې یو کال اسی فری نشم کولای یو کال پوری بس تاسو نه 10 روپۍ نه غواړم ها نو په دغه لپاره یو کال بعد خو بیا غواړي کنه او جیا 55 اوسه پورې جمع شوی دي کار خو ډیر پاتې دی کار خو بنیاد دغه دی او کنه تقریبا د سمره بلاک سمره خوري بلاک دا خوري 1200 بده کې سعودي نه یو کس 15000 روپۍ را لګلې حاجی چکیسر والا نیاز ملګری او زما زوی ته را لګلې ما ته پته شاهد زاده شهید نومې دی هغه را لګلې هغه بیا ما را لګلې او بیا پرون پکې 20000 روپۍ یو بل الک را لګلې دي او دغه پکې راغلی اوس بل یو کس راته نن ویل چې 25000 براشي بل راغلی نه دي او بلاکونه چې دي د بونیر نه ماره غوښتل یو غاړه په 16000 روپۍ دي زه پورې راغلی یو गाड़ी کې څو بلاک راغلی 150 بلاک راغلی او دا ټول څو خوري 1200 دا 1200 بلاک خوري او سیمټ به څومره خوري سیمټ خو دا تقریبا چې په دې بهشونو پورې به دا 50 پورې سیمټ خوري ها بنچونو پورې از لینټر خو بیا روسي خبره او خا لینټر خورستو خبره ده کنه ان شاء الله تعالی لینټر به زمونږ اراده ده چې خدای پاک زموږ اراده چې ان شاء الله زموږ لینټر شي ځکه چې کوټي دوست لري کړو ډیر زیاته وګورئ تاسو د حالات کنه بالکل دا مونږ کتلی دي نو لکه مطلب دا دی چې اله کار روان شي بنیادونه تاسو سره مونږ شیر کړو دا بیان ماینه چې دا ودرېدلی دي یو کنه هغه یو په ودرېدل یو دا ودرېدل دا شاته نورم چې دا ته مونږ ټپونه جوړ کړی دا بیان یې شي خو د سیمټو د وجه نه زما په خیال چې دا قصه بل لګودای سیمټ میمټ او شګه مګم چې دلته نشته ری شګه هم د بشان ناراضي په 15000 روپۍ مې وګاړې ها نو لکه مطلب دا چې کار لا خو مطلب دا چې په اوسې ل سٹارټ شو ان شاء الله دا کتلې شي دا اله اوس په خارو باندې مطلب دا چې ډي پی سي اوس ور خیر سره نو دا تاسو تعاون دی تاسو د خلکو تعاون دی او تاسو د تعاون نه بغیر ګوره دا ناممکنه خبره ده مونږ خدا کولای شو امیر صاحب خدای په خوشاله کی د خپل کارونه پر خو دي دی ول د الله درزاد پر راغله دي تاسو ضرور شپ الله چې دی نو دی برازي بار برازم بیا برازم یوازې دی بابا لنه هر راسي غریب غریب لا به وسله بم خپل کو زمونږ په وس کې دغه چې مونږ لا شو تاسو ته خو کیمرې بسترګه تاسو ته خو اوس خدای پاک پاک تاسو مال قبلې نه قبلې هغه د الله پاک خو خدا او تاسو خپل دارو مدار په نیت باندې وځه ادا د خلک د ابي اجازه په خپل لګیا ده په دې بوډه تنه باندې ډېر رضوی پم ده خدا لګیا ده او دا بلکونه ملکونه چې دا راوړي دې مانګال دې کسانو شکریا ادا کوم زما ډېر قدر وکړو او زل دراغله هر کس زما اکرام کړل هر قسم کله کار مبارکي کده وبو مبارکي د هر شي مبارکي شي نو دا صورتحال لږی قدرمنو کتونکو بابا سره یو څه خبرې کومه او ډېر مننه خدای پاک دې تعالی عزت درکړي خدای پاک دې تا خوشاله کړي بابا څنګه یې خیر جی برابرې خبره ورم نشای څنګه چلې کار مار روان دي خیر سره کار خیر اساس په دغه سره روان دي جی ان شاء الله تعالی نور به خدای خیر را پیښ کی جی تبه حوصله نه بیلې صحیح ده کنه جی او دا کم خلک چې تعاون کوي دوی ته دعاګانې کوي بالکل او دا دعاګانو مستحق خلک ته موږ ټول ته دعاګانې کوي ټول ته څنګه چې د خپل بچو ته قاعده سي بمونږ ته کوي ان شاء الله رحمان سوچ سره تعاون کوي ټول ته دعاګانې کوي ټول خدای پاک ان شاء الله کار ستاره روان دي خیر سره جی او پروا به نه کوي خدای پاک به مدد کوي صحیح ده کنه الله مدد او د کار نه مطمئن کنه خوشاله ډېر تا وینم داسې خوشاله لګه خدای یقین کوي خدای پاک مني تو خاص الله سره دا تا مالا سره ماته
زه خو دې به جوړ یم دا ټینشن بنالې زه به هر ټایم راځم هر ټایم به در سره یم انشاءالله تعالی چې در کومه ستا دا کور سر ته نه وي رسېدلی نو موږ به راځو بار بار به راځو خلکو ته به مینت هم کوو سوال به هم کوو چې تا ته دغه قبر نه راوباسو د خیره سره او دې خپل کور ته شي د خیره سره کور دې روان دی ښه صحیح ده او انشاءالله تعالی او خدای پاک دې خوشحاله ساته دا اوس د خوشحالۍ چیرې نن به اوس کو ښه بس که